السلام علیکم. زه یم انیس خان. تاسو زما ویډیو اکثر ګورئ. زه پرون تلم کلي ته، نو خپل ګاډی مې نه بوتلو، په پبلک ترانسپورټ کې تلمه چې د بسونو اډې ته لاړم، نو یو کوسټر کې راته فرنټ سیټ میلاو شو. زه هغې باندې کېناستم، ډریور سره مې ګپ شپ لګو، خو یو عجیبه کار وشو. کله چې ګاډی د موټروی ته ورختو، نو ډریور هغه سیټ بیلټ راښکودو او په دې غیږ کې کېښودو، پوره پراپر یې اونه لګو. نو ما ورته وی چې دا سیټ بیلټ تا ولې ونه لګو؟ دا خو ستا د حفاظت دپاره دی، ځکه چې ستا پسې شاته 25 سورلی ناستې دي، ستا کو بیلنس خراب شي یا ګاډي ته څه جټکه ولګي او ته ګډوډ شي، نو ټول خلک به در سره تباه کړي. او ته چې سیټ بیلټ ولګې، نو ته د ډیرو شیزونو نه تم محفوظ شي او دا سورلو ژوند هم محفوظ شي. هغه راته وی چې دا خو بس هسې موږ جوګاړ کوو، ځکه چې دا موټروی والا را باندې بیا جرمانه لګوي، نو د هغې نه ځان بچ کوو، صرف مې په دې اوږه راچولې دي او فټ کړی مې نه دی. بیا ما سوچ کو چې زموږ د ملک ټول په دغه جوګاړ روان دی، صرف وقتي تور کارونه کوو. خدای دې کړي چې چا ژوند ځي، نظام تباه کیږي، هر څه ځي، خو یو جوګاړ مو شروع کړی دی، ځان د جرمانو نه بچ کوو. د ملک سوچ را سره نشته، وقتي تور کارونه کوو. د هغه ډریور په شان دی کم چې د ټول ملک د ټول ګاډي د حفاظت ورسره په لاس کې دی او هغه په خپله غیر محفوظ دی، نو زمونږ به څه خیال وساتي؟ نو دغه حل زمونږ د دې ملک دی. تاسو هر ادارې ته وګورئ، ایډهاکزم باندې روان دی، کرپشن دی او هیڅ میریټ نشته. په د لوبو نه والا د تعلیمه پورې زمونږ ډېر بد حل دی او ملک ټول په دغه جوګاړ باندې روان دی. الله دې رحم وکړي، مخکې چې څه کیږي، خو حالات ډېر خراب دي. سوچ به وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.